چمن د عوامو پر مختلفو مسایلو باندې نن د ډیپټي کمشنر په زیر قیادت کې د چمن د عوامو لپاره کلي کچهري انعقاد وشو. دا کلي کچهري سپیکر بلوچستان اسمبلی کیپټن ریټایر عبدالخالق خان اصفزي پر هدایت باندې وسوله. په دې کلي کچهري کې د کم سرکاري محکمې د ټولو سرکاري محکمو افسران په دې کې شرکت وکړي. ډیپټي کمشنر څخه علاوه وینګ کمانډر چمن سکاوټس لیفټننټ کرنل عرفان څخه علاوه چې نادرا د پاسپورت وابډا او د نور محکمو چې کوم افسران دي هغه په دې کې شرکت وکړي. په دې کلي کچهري کې عوامو خپل مسایل وړاندې کړل. عوام په خپل مسایل کې صدر کان ویل چې په مختلف محکمو کې ودی ته د ستونزو سره مخامخ دي او دي ته په پاسپورت خاص کر په پاسپورت او د شناخت کارت په اصول کې دي ته ډېر د مشکلات سره مخامخ دي. तो 2 दिन से आप जो गरीबों का खास कर पैकेज फ्री जो पासपोर्ट जमा हो रहे हैं, पासपोर्ट हमिला उनको जमा नहीं कर रहे हैं, आप लोगों से ये एक शिकायत है. ما سره په دې باندې خبر کول لپاره ډیپټي کمشنر حبیب احمد بنگلزی صاحب موجود دي. د سبا نور پښتنه کوم چې په دې حواله سوال غواړي. जिला चमन में कुली कचहरी मुनक़िद कर लिया, लोगों के आवाम के मसाइल सुन लिया और इन पे अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि इनको टाइमली सॉल्व कर सके. सारे परेशानियाँ पासपोर्ट के हवाले से हमने नोट डाउन कर ली है और कुछ इशूज़ यहाँ पे आपके सामने ही ड्यूरिंग द कुली कचहरी हमने इनको हिदायतें भी जारी कर दी थी. जो जेन्युइन इशू है तो वो सॉल्व हो गए. बाकी यहाँ पे जिस तरह आपको पता है कि पासपोर्ट ऑफिस में एजेंट माफिया वगैरह इनके खिलाफ ऑलरेडी कार्रवाइयाँ भी हो चुके हैं और तकरीबन दे आर अबाउट टू extinguish from passport premises. دا و ډیپټي کمشنر حبیب احمد بنگلزی چې د زیاته کله چې د عوامو د ستونزو لپاره ان شاء الله دا رقم مزید نور هم کلي کچهریان کېږي او د عوامو لپاره اسانیان پیدا کول لپاره به ضلعي انتظامیه خپلې نور هم ګامونه تیزی او سختې پرېکړې به کوي.